ویسٹ انډیز د ورلډ کپ وارم اپ میچ کې په آسټریلیا باندې 257 رنزونه کړي دي جی. په آسټریلیا غونډه بالنګ اٹیک باندې د ویسٹ انډیز ټیم یو ښه ټیم دی چې دا نه ویم، خو صرف دا دی ویډیو شیر کولو تاسو سره مقصد صرف دا چې د ورلډ کپ تیاری نور ټیمان څنګه کوي او زموږ ټیم د ورلډ کپ تیاری څنګه کړې ده. ویسٹ انډیز کې ورلډ کپ ته ویسٹ انډیز پکې هارت فیورټ دی او د ویسٹ انډیز د آسټریلیا خلاف د وارم اپ میچ کې چې کم پرفارمنس مخې راغله دی نو یقینا 257 د آسټریلیا غونډه بالنګ اٹیک باندې کول سم معمولی خبره نه ده جی. او ویسٹ انډیز په ویسٹ انډیز کې ډېر غټ غټ ټیمان واخلي دي. انډیا له شکست ورکړي، آسټریلیا له شکست ورکړي، انګلند له شکست ورکړي. ویسٹ انډیز په ویسٹ انډیز کې بیټ کول اسانه خبره نه ده. مکمل سکور کارت طرف ته کوم را شروع منه بیټینګ په دغه میچ کې ویسٹ انډیز کړو چې 257 رنونه کړیو، څلور کلړیان صرف آوټ شل ورونه مکمل وهلو چې پاغه کې زیات سکور نیکلوس پورن کړو چې د آی پی ایل نه راغله دي. په 25 بالونو باندې 75 رنونه کړی دي ظالم بچي. 25 بالونو باندې 75 رنونه کړي، 300 سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی. په 25 بالونو 75 یو ډېر هاي سکور دی. بل رومن پاول چې کوم دی د پېښور زلمی د سکواډ هم حصہ وجي په 25 بالونو باندې د 52 رنونه کړي دي، 200 پلس سټرایک ریټ سره د بیټینګ کړی دی. شمرن هټمایر پکې په 14 بالو 13 کړي دي او شرفین رادرفورد چې کوم دی د پکې په 13 بالو باندې 47 رنونه کړي. زبردست اننګز دوه هم کړي، ټول بیټسمنان یې چلیدلي دي. د آسټریلیا بالنګ اٹیک که تاسو لوخم نو آسټریلیا سره هم ښه بالرانو دانه ټیم ډیوډ سپین بالر دی، په هغه باندې اٹیک کړو چې څلور اورونو کې 40 رنونه د ورکړو. جوش هیزلوډ په څلور اورونو کې 55، جوش هیزلوډ ښه بالر دی. ایشټن اگر 4 اوور کې 2 کم 15 رنونه ورکړو. نیتن ایلس 4 اوور کې 42 او ایډم زمپا 4 اوور کې 62 رنونه ورکړي دي. ایډم زمپا پکې 2 وکټ هم ایشتلې دي جی. ورپسې په جوابي کاروي کې آسټریلیا هم مطلب داس نه چې په اسانه باندې میچ بایلل دي. آسټریلیا ورپسې هم ښه زبردست بیټینګ کړی دی. آسټریلیا ورپسې هم 222 رنونه کړي دي جی. اوه کلاډیان آوټ شوي دي. 222 دای سره اوس چا کړي؟ ډیوډ وارنر 6 بال 15 باندې آوټ شوی دی. ایشټن اگر 13 بال 28 کړي دي. میچل مارش کپتان دی 4 بال 4 باندې آوټ شوی دی. جوش انګلیش ادای وکټ کیپر بیټسمن دی، په 30 بالونو 55 رنونه د کړي دي. ټیم ډیوډ 12 بال 25 رنونه، میتھیو ویډ 14 بال 25، نیتن ایلس 22 بال 39 رنونه کړي دي. ایډم زمپا پکې هم په 16 بال 21 رنونه کړي دي جی. جوش هیزل اوټ 3 بال 3 رنونه کړي دي. د ویسٹ انډیز د طرفه عقیل حسین 4 اوور 45 یو وکټ ایشتلی ده. شمار جوزف 2 اوور 31 یو وکټ ایشتلی ده. الزاری جوزف 4 اوور 44 2 وکټ ایشتلی دي. وبد میکای 4 اوور 50 یو وکټ. ګوداګش موټي 4 اوور 31 2 وکټ. روماریو شیپرد 2 اوور 19 وکټ یو نه رښتې. د ورپسې هم 222 رنونه کړي دي په وارم اپ میچ کې. په 257 پسې آسټریلیا هم 222 سکور کړی دی. دا ورلډ کپ تیاری ده د نورو ټیمانو. د نورو ټیمانو هغه ځان ذهن کې 200 پلس رنونه الریډي کې خریدي. زمونږ پاکستان ټیم اوس هم د 170 او د 180 خوبونه ویني چې موږ به 170 او 180 کې میچ ډیفینډ کوو جی. هغه بیا فیلډینګ داسې وشي یا یو بالر که په 170 180 کې درنه 2 بالران ګیر شنو بیا کستان نور بالران هم ښه بالینګ وکړي چې یو بالر د 4 اوور 50 ورکړي او بل بالر د 4 اوور 50 اوور کې 9 اوور 100 خو درنه دا لاړ. صرف دا له مثال در کوم جی. نو زمونږ ټیم چې کوم دی د هغه مایند سیټ ایله هم په کار چې مایند سیټ 200 پلس ځان له جوړ کیږي. نو دا د وارم اپ میچ اپډیټ مې درکول، صرف مې درلوي چې د نورو ټیمانو تیاری وګورئ. مننه جی، والسلام.